چې حضرت اشعث ابن قیس رضی الله عنه دا صحابي او د یو يهودي سره په کوی باندې مسله رااله، دواړه په جګړه شو. خلکو ته په خپل جګړه سره کوي دا فیصله نبی عليه الصلاه والسلام لغوسي. نو دیغه فیصله نبی عليه الصلاه والسلام لغوړه. اشعث ابن قیس رضی الله عنه وی دا کوی زما دی، يهودي وی دا کوی د نه دی. او حدیث د نبی عليه الصلاه والسلام ان البينه على المدعي واليمين على من انكر. گواهان پیش کول دا په مدعي باندې دي، او چې کله مدعي باندې سره گواهان نوي نو بیا به د مدعی نه قسم اغستل شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام اشعث ابن قیس رضی الله عنه ته چې کوی استاد ته دعوا کوي دا کوی زما دی، هغه حضرت دا زما کوی دی. يهودي وی چې دا د کوی نه دا زما کوی دی. نو اشعث ابن قیس رضی الله عنه دعوا کوله چې دا کوی زما دی. تاسو ما حدیث ته نبی علیه السلام او فرمایو چې نبی علیه السلام فرمایي چې البینه علی المدعی، بینه یعنی گواهان پیش کول دا په مدعی باندې دي، او چې کله د مدعی سره گواهان نه نو بیا به د مدعی نه قسم اغستل شي. نو اشعث ابن قیس رضی الله عنه ته نبی علیه السلام او فرمایل وی تاسو سره گواهان شته چې گواهان راولي پیش کی گواهان، چې گواهان دا گواهی او کی چې دا کوی د اشعث ابن قیس رضی الله عنه دی. هغه د الله پیغمبره دا کوی خو ماته د نیکه د وختونه را روان دي، زړو پیدا نو زمان نیکو زما ور نیکو دا هغه دور نه ماته د کوی را روان دي. نو دا چې چا استل دی په کوم وخت کې نو هغه خلک په دې باندې گواهی کوي، نو خلک خمره دي ان زما نیکوم نشتري، زما پلاروم نشتري، زما د پلارو د نیکام زودیم دلته نشتري، هغه زما د ور نیکه د وخت نه کوی ما سره روان دي په میراث کې ماته پاتې شوی دي. نو په دې باندې څنګه گواهان پیش کما؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې ته گواهان نشي پیش کوي نو بیا به دا يهودي قسم وخوري. نو په دې باندې الله پاک جل شانه دا آیاتونه نازل کړل چې ان الذين بشکها کسان یشترون چې اخلی بعهد الله د الله د وعده په بدله کې، د الله د وعده په بدله کې د الله سره وعده کړوا چې الله ته رب یې، او د ټولو انبیانو الله دا وعده هم اغستې وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د چا په دور کې راغی نو ایمان به هم راوړی او دغه مدد به هم کوی. یهودو ته خو پته و چې دا د الله پیغمبر دی، یهودو ته خو پته وه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یهودو خو نبی علیه السلام داسې پیژندول لکه څرنګه چې خپل بچی سړی پیژني، خپل بچی چې سړی نه څنګه نه خطا کېږي دک شان د یهودو نه نبی علیه السلام نه خطا کېدو. خو دوی په ایمان ولې نه راوړو؟ الله سره وعده کړی و چې د پیغمبر به موږ مدد هم کوو، به ایمان هم راوړو، خو ایمان به یې څه د وجې نه راوړو چې بیا به د دې هغه پیسې بندې دي. ځکه یهودو ته به د باغونو جدا چې کوم دي پیسې تللې، د ځمکو به د جدا پیسې تللې، دغه رنګې ماهانه به د جدا پیسې تللې د عوامو نه، د یهودو علماو ته. نو هغوی د خپلو عوامو ته نبي علیه السلام ځکه نه ښودو، کو نبی علیه السلام باندې ایمان راوړی نو بیا به د یهودو عالمانو ته پیسې نه تلې، پیسې به بندېدلې. نو د هغې پیسو په بدله کې دوی د الله هغه وعده نه پوره کوله په نبي علیه السلام باندې، په خپله هم ایمان نه راوړو، خلکو ته هم دعوت نه ورکوو چې دا د الله پیغمبر. نو الله پاک وفرمیل چې ان الذين بشکها کسان یشترون چې اخلی بعهد الله د الله د وعدې په بدله کې، و ایمانهم او د خپلو قسمونو په بدله کې، قسم یې وخوړو په دغه کوی باندې، ثمنا قلیلا لږ قیمت، لږ قیمت ته الله د وعدې په بدله کې، خو دا ټوله دنیا شي که نه، دا ټوله دنیا دا لږه ده، د الله د وعدې په بدله کې دا څه ده؟ دا لږه ده. ځکه د دنیا او په دې دنیا کې چې څه دي دا د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري، او وی کو د الله په نسبت باندې د ماشي د وزر برابر قیمت لرلی الله به د کافر لګوټ وبنه ورکړ. خو دا دنیا او د دنیا کې چې څومره سيزونه دي دا ټول د الله په نسبت باندې لګ دي، د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. نو کو دې ډېرې پیسې هم اغستې خو د الله په نسبت باندې لګي وي. نو ان الذين بشکها کسان یشترون چې اخلی بعهد الله د الله د وعدې په بدله کې، و ایمانهم او د خپلو قسمونو په بدله کې، ثمنا قلیلا لږ